وبارك وصل وسلم عليه. زما محترم و عزت مندو، تاسو ډیر سات کې ناستلی زستا سو ډیر وخت نه اخلم. یو څو مختصری خبرې هغه تاسو په خدمت کې عرض کوم. الله پاک دې د دې خبرو کولو توفیق ماته په صحیح طریقې سره نصیب کړي او بیا د عمل کولو توفیق دې الله ما او تاسو ټول ته نصیب کړي. زما عزتمندو، تاسو ته پته ده چې دا میاش د روزې ده او په دې کې الله پاک د جنت دروازې کولاوي او د جهنم دروازې دا بندي. دا مختصره خبره ده، په حدیثو کې ذکر ده چې الله رب العزت په دې میاش کې د جنت دروازې کولاو کی او الله رب العزت په دې میاش کې د جهنم دروازې بند کی. مطلب دا دی چې الله پاک واړي چې زما بندگان دي جنت ته داخل شي او په کثیر تعداد کې دي داخل شي، په زیات تعداد کې دي داخل شي او زما بندگان دي د جهنم نه بچ شي. دا دروازې ځکه بندي چې جهنم ته لاړ نشي. تاسو ګورئ چې په میاشت د روزې کې داسې خلک منځونه کوي چې 11 میاشتې نه کړي، داسې خلک تلاوتونه کوي چې د کال په 11 میاشت کې هغه قرآن نه لیدلی، داسې خلک صدقات او زکات ورکوي چې د کال په 11 میاشتو کې هغه نه صدقه ورکړې ده او نه زکات ورکړې. الله پاک دې ټولو ته یو چانس ورکوي. الله خو رحیم او کریم دی. دا الله خو زمونږ استاد په شان نه دروازه ده او نه دربار دی چې یو ټیم به کولاوي یو ټیم به بند وي. که طبیعت هم برابري خو ګیټ کولاو، که نه وي نو بند. یو فریاد به اوري چې طبیعت ته روغ وي، چې سیټ نه وي نه اوري. دا الله داسې دربار نه دی. که مونږ انسانان سامرم نافرمانی وکړو، سامرم د الله حکمونه مات کو، خو بیا هم الله دامر کریم او رحیم دی چې موږ ته خپل د توبې دروازې کولاو ساتي. موږ په ورځ ګوره ګناهونه کوو، د الله نه فرمانیانې کوو، د الله نه زموږ ګوره بغاوت دا اوس ښکاره دی چې موږ انسانان د الله نه څومره باغیان یو. خو سره د دې نه د الله د توبې، د الله د رحمتونو، د الله د مغفرت، د الله د بخشش دروازې کولاو دي، کولاو بند نه دي. یعنی که یو څوک، تاسو ته دا واقع به تاسو د علماو نه اورېدلي په حدیثو کې دا ذکر ده چې یو انسانو 99 قتلونه کړیو، یو کم 100 خلک وجلیو. اخر کې ځل کې ورته راغلل چې زه توبه وباسم. ګوره 99 قتلونه دا په دې خوله یادېږي، ډېر لوی خلک دی 99 یو کم 100 مړي کول. خو چا ورته ویل چې پلان کې عالم ته لاړ شي. ګوره د الله د توبې دروازې کولاو دي په هر ټایم کې بندېږي به کله کله چې قیامت راشي او قیامت رانږدې شي د هغې علامات به ښکاره کېږي، بیا به دا توبې دروازې بندېږي. د هغې څو لوی لوی نښې دي چې هغه کله ښکاره شي بس بیا توبه دروازه الله پاک بند کړي. بیا خلک توبې وباسي خو بیا نه قبلېږي. هغې کې لوی یو نښه دا ده چې دابة الارض دا به را پیدا شي. د ځمکې یو ځناور چې ځناور دی هغه به خلکو سره خبرې کوي، لکه اوس خو ځناوران داسې نه کوي، دا به کوي. بیا به دغه ټیم کې بیا چې کله دا نور د خپل ځای نه راونه خیږي، سار چې خلک راوخیږي نور به د هغه طرف نه راختلی چې په کوم طرف باندې غورځېږي، خلک به حیران پاتې شي. دا څه مسله؟ دغه ټیم به خلک توبې وباسي بیا نه قبلېږي. اوس کولاو دي زما عزتمن 99 قتلونه په خوله یادېږي. دې ته لږ سوچ وکړئ. دې سړي ویل زه توبه وباسم، یو عالم ته لاړې، هغه عالم ورته په غوسه شو، ظاهرا خبره د غوسې ده
چې تا 99 قتلونه کړي دي او ته بیا هم را روانې توبه وباسې. نو دی خواسم قاتلو وایي راځه دا ته سل نو دی هم قتل کړ خو بیا هم امید نه و کټ شوی. الله پورې امید و چې کېدای شي الله مې وبخي. امید بساته ګوره لا تقنطوا من رحمت الله. الله فرمایي دا الله د رحمت نه بنا امید کېږي نه، دا الله د رحمت نه بنا مایوس کېږي نه. ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله پاک ټول ګناهونه بخي جميعا، یعنی چې څومره دي کړي دي. ولی انه هو الغفور الرحیم، ځکه هغه بخون کې ذات دی او رحیم دی. زموږ ستا په شان دی نه دی. نو چې دی بل عالم ته لاړې دا الله شان ته ګوره الله یو امتحان کوي. دا سړی په لاره کې مړ شو، بس په خپل مرګ باندې مړ شو. فرشتې د عذاب هم راورسېدې او فرشتې د رحمت هم راورسېدې. د دواړو لانجه شوه. د عذاب فرشتې وایي چې مونږ جهنم ته بوځو، د سل قتل کړي دي، توبه خو یې نه ده ایستلې. د رحمت فرشتې ورته وایي مونږ جهنم ته بوځو ځکه دې توبې ته روان دی. دا لانجه الله ته لاړ. دواړه فرشتې الله ته مخامخ شوې. الله پاک ورته فرمایل څه مسله ده؟ وایي دا سړی مړ شو او د سل قتل کړي دي، مونږ دا جهنم ته بوځو. دا نورې ورته وایي چې الله دا د توبې طرف ته روانو، نو مونږ دا جنت ته بوځو. الله پاک ورته فرمایي زه ستاسو منځ کې فیصله کوم. داسې وکړئ چې دا سړی د دې کور نه راوتی چې کوم ځای کې دا سلم قتل کړی دی دا دې ته نږدې دی او که هغه عالم ته چې ور روان دی هغې ته نږدې دی. دا ځمکه ناپ کوي، پولیش دی کوي. نو الله پاک ته ګوره که نه، الله دا مر رحیم او کریم دی چې الله پاک غواړي دا سړی جنت ته بوځي. هغه ځمکه چې دی ته راوتلی و د هغه کور نه د ده او د هغې په منځ کې فاصله لږه وه او هغه د توبې طرف اوږد و، فاصله ډېره زیاته وه. الله پاک هغه را کمه کړه او دا د دې کور نه چې دی وتی دا یې اوږده کړه. مطلب دا قاتل هغه طرف ته نږدې که چې کم طرف ته دی توبې ته روان او په کم ځای باندې چې قتل کړی دا فاصله یې اوږده کړله. فرشتې چې راغلل چې ویې کتل نو جنت فرشتو چې کوم وی د رحمت هغوی وګټله. فوراً یې سړی به ځان سره کو جنت ته بوت. زما عزتمندو، زما مطلب دا دی چې د توبې دروازې د الله کلاو دي او بیا په دې میاشت کې خو مکمل کلاو دي. یو څوک دې دا نه وایي چې زه خو معموز نه کولو اوس په الله زما روژه قبوله کړي، ولې نه قبلوي؟ یو څوک دې دا نه وایي چې ما خو عبادتونه نه کول په دې 11 میاشتو کې، اوس په زما الله پاک عبادت قبول کړي، ولې نه قبلوي؟ یو څوک دې مایوسه کېږي نه چې ما خو 11 میاشتې الله خفه کړی دی، نو دا یو میاشت ځکه درته راوستله چې تا الله راضي کړي که نه. 11 میاشتې درنه الله خفه دی، په دې میاشت کې تاله چانس میلاو دی، سیزن دی، موقع ده چې ته په دې کې الله راضي کړي. نو که مونږ څومره ګناهونه کړي همدا میاشت ده چې الله پاک مونږ او تاسو ته په دې کې زندګي راکړله، بس توبه ایستل پکار دی، الله ته فریاد کول پکار دی. مونږ په دې کوڅو کې ګورو، تاسو هم ګورئ که نه. زمونږ رشید ګړی کې مسجد دی، هلته زمونږ سره شاګردان دي ډېر زیات. زه چې کله خپل ختم وکم نو بیا نورو شاګردانو ته ما شبینه جوړه کړي، هغوی په نفلو کې ختم کوي. 2 ختمونه کېږي 2 بجو پورې. نو مونږ په دې کې لګیا یو، خو بار کوڅه کې چې ګورو واړه واړه ماشومان دا چینی تپې ورسره دي او په دې کوڅو کې به دوی دا لوبه کوي. نو زه د خپلو شاګردانو ته وایم چې ستاسو دا ټیم ډېر قیمتي دی، دا ضایع نه کوي. دا وخت تېرېږي، ګوره ځوانان دي دا په دې کوڅو کې لګیا دي لوبې کوي، چې تپې پیدا کړي په هغې لوبې کوي. او تاسو ګوره په جومات کې ته ولاړې الله ته او د الله قرآن وې، څومره فرق دی، عظیم فرق دی په دې کې. نو سره د دې نه چې الله پاک مونږ ته دا محکم را کړې ده، زمونږ ډېر مسلمانان ځوانان دي ضایع کوي. د ورځې اودئ د شپې بیا څه کوي چې تراویح وکړي په منډه کې، بیا په کوڅو کې منډې وایي، بیا لوبې کوي، بیا خاندي، خوراکونه یې پشمني پورې دی، په آرام نه کېږي او د سهار مونځ ور باندې بیا دروند شي. که امام
د سحر په 2 رکعاتو کې یو 2 آیت زیات ویل کنه بس په د باندې بیا قیامت را پریوته ځکه د خټول شپې خپاته دي اوس خو په د باندې زور دی د خوب نو دې بس ممدا چې کوي چې دا امام زر دا صورتونه او زر لاړ شم او بسترې ته ورودان نه 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 دا سن دي کول پکار دا سن دي کول پکار دا میاش الله مونږ ترا کړی هم دې د پاره دا چې مونږ دا لوبي اولس میاشتې کولې دا کرکټي دا نور لوبي دا مونږ اولس دا خوراکونه دا چکري دا ګرځیدل دا مونږ اولس میاشتې کول دې میاش کې مونږ ته وای الله چې دا سم کوا دا یو موقع ده ټول خلک یخدي جمعتونه کلاو دي مدرسې کلاو دي لاړ شکنه که په کور کې خلک ودی تموز نشي کوله د تهجد که په کور کې خلک ودی ته د قران تلاوت نشي کوله که په کور کې خلک ودی ته ذکر نشي کوله جمعه ته منډه کنه جمعتونه کلاو دي یا چې کم انسان غواړي چې په خپلم د جنت تلاړ شي او ځان سره خپل اهل عیالم جنت ته بوزي نو دا بیا ډېر لوی جهاد دی چې دې په خپل زنانا خپل اولاد خپل ماشومان هم کې نه د تراونه بعد کې نه او د سپیو کې او نفل په شروع کې او ورته چرآ شو تلاوت کوا ډېر داسې مسلمانان شته په کورونو کې زنانه داسې عادت کړی دي داسې دا زنانا بس تلاوتونه کوي او ختمونه کوي خلق پکې داسې ختمونه کوي چې تاسو به حیران پاتې شئ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې خلق ختمونه کوي په دې روزه کې په زنانو یې کوي خپل زنانه یې داسې تربیه کړې وي چې ته به 1 لاکھ پیری داوي نو کور کې زنانه کې نه پټوله تقسیم کی چې تاسو به 1 لاکھ پیری دا ختم ماته کوي دا غس حاجتي څه ضرورت وي زنانه خو په دې کې ډېر تکړه دي خلق د لا اله الا الله ختمونه کوي قران خدا پرې د قران وای خلق د الله الصمد ختمونه کوي د خپل حاجاتو د پاره د خپل ضرورتو د پاره خلق د آیت الکرسی ختمونه کوي یعنی مطلب ختم څه مطلب یعنی 313 پیرا یا 1000 یا 50000 چې څومره تویل شي زما عزت نو دا میاشت دې د پاره نه ده چې مونږه په زول تیر کو او مونږه په داسې حالاتو کې تیر کو دا مونږ تاسو په دې کوڅو کې ګو کوشش وکړئ چې په خپل هم د دې نزان بچ کړئ کوشش وکړئ چې خپل اولاد هم بچ کړئ که عبادت نشي کولای ته نه په اولاد کولای شي او د دې نه بچ کا او تراش آرام او قسم لا چې پښمنی دې بیا را پاس په خپل بیا څملا چې پښمنه به خو کې او سار منځو کې او بیا عبادت وکړي که عبادت نشي کوله نو دا بل طرف مکه و منه کدا خپل ماشو زما عزت مندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې میاش د روزه کې روزه په دې نیت باندې اوساتله چې الله پاک به ماته د دې اجر راکړي په دې عقیده باندې اوساتله چې الله به ماته د دې اجر راکړي دا د الله د طرف نه په ما باندې امر دی غفر له ما تقدم من ذنبه هغه ګناهونه چې مخکې د روزې نه د کړي دي څومره ټول ورته الله پاک معاف کړي دا خو د ورځې خبره ده او د شپې ته ګوره دا تاسو چې کوم حالت تیر کړ من قام رمضانا قام مطلب دا دی څوک چې د روزې په میاشت کې ودرېدو څه مطلب تراویح وکړي تهجد وکړه نفلونه وکړه عبادت وکړه روزې میاشت په ویخه تیر کړه ایمانا واحتسابا په داسې حال کې چې هم عقیده د ور باندې او په داسې حال کې چې دې دا وایي چې ماته به د دې اجر ملاويږي غفر له ما تقدم من ذنبه الله پاک بدتا ټول ګناهونه معاف کړي دا نه دی ویلي چې صرف روزه وساتي دوه خبرې دي نو زه کوي چې موږ مسلمانانو کې به عقل کله راځي زموږ د ماشومان د ځوانان چې بده کوڅو کې افسوس راځي خفګان راځي موږ وایو چې دا بیا شو د عبادت تا کنه دا خو د دې کرکټ نه چې بده کوڅه کې ته لګیاي یا دا خو د دې تپې نه چې ته بده کوڅه کې لګیاي یا خپل اولاد ته دا شزونه وایي یا دا خو د دې نه دا چې ته پورټلو باندې ګرځاو د شپې په 2 بجې په 1 بجې خوراکونه کوه یا چکرې وها یا مجلسونه کوه یا خاندا نه کنه الله نبی علیہ السلام فرمای من قام څوک چې په دې شپه باندې ودرېد یو شپه نه ده چې د روزي اوله شپه بلکې 30 شپې
ټول شپه دی ولاړ دی عبادت کوي ذکر کوي. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام په روزي کې څه کول؟ نبی علیہ السلام به د روزي په میاشت کې څه کول؟ یو عمل د هغې زه بیانوم. ټوله روزه کې به هغه قرآن ویلو، قرآن به ویلو، نورې خبرې نه کول، نه نور ذکرونه نه نورې خبرې وي، نه نور مجلسونه، بس صرف قرآن او نبی علیه الصلاة والسلام. ځکه دا میاشت د قرآن ده که نه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا میاشت داسې میاشت چې په دې کې الله پاک قرآن نازل کړی دی. نو د قرآن او د رمضان مناسبت دی. نو نبی علیہ السلام هم بل کار نه کولو، نو موږ هم په کار چې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې لاړ شو. اوس د ماشوم یو زبردست نعت ویلو په اردو کې لګیاو، د نبی علیہ السلام روضه یې یادوله. الله اکبر. الله دې موږ او تاسو بار بار هغه ځای ته بوځي چې څوک تللی دي. زه 3 پیرې تللی یم. الله دې موږ او تاسو بار بار هلته بوځي. د دې لاکډاون نه مخکې په رمضان کې زه تللی وم الحمدلله، بیا هغې نه بعد لاکډاون ولګېده. نو هلته زمونږ د فریاد ځای، زمونږ د سوالونو ځای، زمونږ د زارۍ ځای ګوره الله را باندې بند کړی دی. اوس که مونږ ډېر غواړو چې هلته لاړ شو که نه، نه شو تللی. الله پاک هر څه را باندې بند کړه. دا هم زمونږ په مونږ باندې د الله پاک امتحان دی. ګوره چې حرمین بند دي او که هلته ته عمرې ته لاړې په دې وخت کې، نو یو عمره به کې اب هم ته پیل هلته کې په کمپیوټر په نیټ خپل نمبر لیکي، که نمبر دې چېرته راغی نو عمره به وکړي، ورنه 15 ورځې به تېرې کې واپس به راځي، نه میلاویږي. او وختونه لاړل چې خلک به داسې سمندر په شانتې حرمینو تلتل او کلاو بند شو. نو هغه زمونږ د زاریو ځایونه وو، د فریاد ځایونه وو. نو که اوس مونږ الله ته تابعدار نشو، مونږ ټول مسلمانان چې په دنیا کې څومره یو، نور هم را باندې د الله نعمتونه بندېږي. ما ستاسو وخت ونیولو، الله پاک دې ستاسو دا ناسته قبوله کړي. الله پاک دې تاسو ته دا ختم عظیم چې لوی ختم د قرآن دی. قرآن لوی کتاب دی، که په کور کې ویلې کېږي، که په مدرسه کې ویلې کېږي، که په جماعت کې ویلې کېږي، قرآن عظیم کتاب دی. او بیا د قرآن ختم دا عظیم دی. او که بیا څوک دا ختم کوي، دا هم لوی خلق دی. او چې دې ته څوک ولاړ وي، دا هم لوی خلق دی. الله پاک قرآن ته لوی کتاب ویلې دی، عظیم کتاب ویلې دی. نو چې څوک یې وایي، نو پوه شه دا سړی لوی سړی دی. چې څوک ورپسې ولاړ دی، پوه شه دا په دې وخت کې لوی سړی دی. ټول د دنیا کارونه یې پرېښي دي، قرآن ته ولاړ دی، د قرآن سره نسبت پیدا کوي. نو الله پاک دې تاسو ټولو ته، د قاري صاحب عتیق الرحمن ته، د دې والدین ټولې کورنۍ ته، تاسو د شاګردانو ته، د شاګردانو چې کوم والدین دي، سرپرستان دي، مشران دي، کورنۍ ده، الله دې ټولو ته دا مبارک کړي. او الله دې د دې ختم انوار او برکات په موږ او تاسو ټولو باندې کړي. الله رب العزت دا مدرسه چې کوم قاری صاحب کولاو کړې ده، الله دې په دې کې برکت واچوي. الله دې دا مدرسه وسیع کړي ورته. الله دې دا قاری صاحب فیض جاری کړي. الله دې د فیض جاری کړي. او الله دې ستاسو په زړونو کې د قاری صاحب سره محبت نور هم زیات کړي. او د قاری صاحب د ستاسو د پزړه کې ستاسو محبت زیات کړي. الله پاک دې ستاسو د قاری صاحب دا محبت د الله د رضا د پاره وګرځي، نه د دنیا د پاره. او د الله د رضا محبت چې کوم دی، دا عظیم محبت دی. اخیری خبره کوم، د قیامت په ورځ چې ټول انسانان حتی الانبیاء علیهم الصلاة والسلام ابم یریږي، دا ټول خلق به په خوف او په یره کې وي. او د الله عرش عظیم دربار به لګېدلی، لوی دربار د الله به لګېدلی. او دې ټیم کې به یو فرشته آواز وکړي. آواز به څنګه کوي؟ من تحاب لله. دنیا کې چې چا د الله د پاره محبت کولو، دنیا کې چې چا د الله د پاره د یو بل سره مینه کوله، د یو بل سره تعلق ساتلو، د یو بل سره محبت کولو، هغه راشي، هغه راشي. چرته راشي؟ سخت ورځ د قیامت، د الله د عرش د سوري لاندې دی وای راشي. نو ستاسو او د قاری صاحب او زمونږ او ستاسو دا محبت دی، الله د خپل رضا د پاره وګرځي. چې څنګه دلته داسې په جمع کې ناست یو که نه، الله دې موږ او تاسو په قیامت کې هم داسې په جنت کې او د الله د عرش سوري لاندې راولي. الله دې موږ د دنیا د رسوایۍ نه او د هغې عظیمې ورځې د رسوایۍ نه وساتي. دا کېږي په اخلاص سره، دا په بل څه باندې نه کېږي. زما عزتمند
اخلاص یو داسې طاقت دی، اخلاص یو داسې قوت دی چې ټول اسباب به د کار پرېږدي، ټول اسباب به د کار پرېږدي، خو اخلاص به هلته تا ته کار کوي. دا اخلاص دی چې په دنیا کې ته عمل کې خالص په اخلاص سره، نو ګوره دنیا کې هر څه پاتې شي، الله پاک هغه اخلاص راوچت کړي. د سړي بیا داسې کارونه جوړېږي چې دی ورته حیران پاتې چې ما خو داسې نه وکړي. نو الله رب العزت ته ستاسو دا ختم قرآن په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله رب العزت ته تاسو ټول ته دا مبارک کړي، د دې برکات دی الله تاسو په ټولو باندې کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.